مسأله دا ذکر کېدای شو چې آیا مؤمن د خپل ایمان سره حقا ټکي یا انشاءالله ټکي ویلی شي. د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه د ملګرو قول دی چې حقا ورسره ویلی شي خو انشاءالله به ورسره نه وایي او په دې باندې ستاسو د پوهې دپاره څلور دلایل بیان شول. او د امام شافعي رحمه الله د هغه سره د ملګرو رایه دا وه چې انا مؤمن سره به حقا نه وایي، انا مؤمن انشاءالله به وایي. او د هغه دپاره څلور پنځه دلایل او تمسکاتو ته اشاره وکړې شوله. د هغه دلایل چې کوم پې فریقینو تمسک کوو د دې سره سره بعضې ضعیف دلایل هم وو. هغه ضعیف دلیل د جانبه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه چا ویل په شکل د تشبیه باندې چې انا شاب انشاءالله نشي ویلی نو انا مؤمن انشاءالله څنګه وایي. علامه د هغې ته ضعیف ته اشاره کوله. بیا چې کوم د شوافیعو د خوا نه کلام و چې د دې په ځای باندې تشبیه کې داسې ووایه انا زاهد انشاءالله، موږ د هغې هم تصحیح کوو. و مسئله په الحاق د انشاءالله کې روانه وه. وذهب بعض المحققین سره امام الحرمین یوه بله خبره ذکر کړې ده. دی فرمایي ایمان دا عبارت دی د تصدیق نه، او دا تصدیق یو کیفیت دی، وصف دی، او طریقه دی چې کیفیاتو کې قوت او ضعف راتلی شي. لازمی ده چې د چا تصدیق به دا انتهایی کلک او مضبوط وي، د چا تصدیق به هغه مقدار باندې کلک نه وي، ضعیف وي. دا خو ژوند کې د تصدیق او د ایمان مسله ده چې دا قوت او ضعف قبلی. هر کله چې په دې ژوند کې دا قوت او ضعف قبلی نو کله ښکته او کله بره دا روان روان مرګ ته خبره ورسېده. آیا په دې وخت کې اوس وګورو چې ستا دا ایمان څنګه دی؟ که چېرې دا دې ضعیف کړی دومره کمزوری نو چې ایمان دی د مرګ صورت ته ورسېږي او فرشته ته په دې مرګ به تقدیر نو هغه خو دونه شانتي ایمان و جوټک شه ختم شو. او که نه ایمان دې قوت او مضبوط کړي نو هېڅ هم نه کېږي. نو دغه اعتبار آخر کې به هم کتلی شي. لہذا دی فرمایي څوک چې دا وایي انا مؤمن حقا نو د موجوده حالت ته ګوري چې موجوده بالکل ایمان ټیک دی. او چې څوک دا وایي چې انا مؤمن انشاءالله نو دا په اعتبار د خاتمې سره چې د خاتمې پته نه وي. لہذا ځکه چې ایمان کې قوت ضعف راځي نو هسې نه چې دا ضعیف شوی هغه موقع کې د سره ختم شوی نو د یو قسم تطبیق ته اشاره کوي. او دغه اخري چې کوم د مسله په مشیت الله کې ده. وذهب بعض المحققين الى ان الحاصل للعبد حاصل بنده لپاره هو حقیقت التصدیق، ستا دپاره حقیقت تصدیق ملو دی الذي به یخرج عن الكفر، په دغه تصدیق باندې بنده د کفر نه خارج شي او دایرې د ایمان ته راشي. دا خو ستا تصدیق شته. لیکن د دې سره سره لکن التصدیق فی نفسه قابل للشدة والضعف، دا تصدیق قابل د شدت هم دی او د ضعف هم دی، قوت هم پکې راتلی شي او ضعف پکې هم راتلی شي. دا خو تشکیک غوندې حیثیت دی. او حصول التصدیق الکامل، او هغه تصدیق چې کم کامل دی المنجي کم چې انسان ته خلاصیه ورکوي نو فی المشار الیه بقوله کم ته چې اشاره شوې ده په دې قول د الله پاک کې چې اولئک هم المؤمنون حقا. د دې مؤمنانو نه هغه تصدیق والا دی چې هغه کامل تصدیق دی. ولهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. دغه تصدیق کامله ته رسېدل انما هو فی مشیة الله. نو گویا څوک چې دا وایي انا مؤمن نو دا نفس تصدیق ته ګوري، او څوک چې وایي انا مؤمن
ان شاء الله دا دغه تصدیق کامله ته ګوري چې د مرګ وخت کې د کمال تر رسم او کنه رسم هغه دی تصدیق کامله ته ګوري دا چې کوم دی د امام الحرمین یو قسم تطبیق د دوه قولونو په منځ کې ولما نقل عن بعض الاشاعره انه يصح ان يقال انا مؤمن ان شاء الله تعالى تدوین د پر دا بل مسله ذکر کړي چې اعتبار خاتمه ته کته شي څنګه دغه مخکینی صاحب قتل قوت او ضعف ته کمال ته نو د بعض حضرات او اشاعره دا نقل چې انه يصح ان يقال سیده چې دا ویل شي انا مؤمن ان شاء الله تعالی دا ان شاء الله په واسطه کول صحیح دی ولی بناء على ان العبره في الايمان والكفر والسعاده والشقاوه بالخاتمه دا په اعتبار د خاتمه سره نو د خاتمه ته په نظر باندې چې کوم دی دا ان شاء الله په واسطه کول نو څنګه وړاندې هغه د دوه منځ کې تطبیق ذکر کوو په اعتبار د کمال سره دا یو تطبیق ته اشاره ده او دویم چې کوم دی دا دستوري متن د لپاره تمهید د دې حضراتو خیال دو چې اوس تا تصدیق شته نو ټیک ده او د خاتمه پته نه لګي چې هغه کې تصدیق شته او نشته او اعتبار خو په خاتمه باندې وي نو ځکه ان شاء الله سره په واسطه کوي او د دې سره دا تمهید د متن ته چوڑاندې ماتین د دې شوبینه به جواب کوي نو دوی فرمای بناء على ان العبره في الايمان والكفر والسعاده والشقاوه اعتبار په ایمان او په کفر کې او سعادت او شقاوت کې بالخاتمه دا په خاتمه سره ده تفریق پیدا حتى ان المؤمن السعيد مؤمن سعید بسوک ایمان مات على الايمان چې په ایمان ورشي دا مؤمن سعید دی و ان كان طول عمره على الكفر اگر چې د ژوندۍ په کفر کې او په عصيان کې تیر کړی اول کافر الشقي کافر او بدبخت بچاته ایمان مات على الكفر چې په کفر باندې مرشي دا شقي او کافر دی نعوذ بالله منه وان كان طول عمره اگر چې د ژوندۍ د حالت تصدیق او طاعت زندگی د ایمان د تصدیق سره تیر کړي او طاعت سره تیر کړي او خاتمه خراب شوه لہذا دوی فرمای اعتبار خاتمه لره او د خاتمه پته نه لګي نو ځکه سره ان شاء الله په واسطه کا چې انا مؤمن ان شاء الله اوس داسې خاتمه خرابې دي شي او خرابې دي شي ګور علامه اشیر الیه بقوله تعالی په حق ابلیس باندې قول د الله پاک ته اشاره شوی دا په شان د ابلیس کې فرمایلی دي وکانه من الکافرین نو معنا دا شو چې دا ابلیس سره د دینا چې ځان ته مؤمن وي سره د دینا چې ځان ته مطیع وي او په دې باندې ژوندۍ او کلونه عبادت تر شوی دی خدای به وجود وکانه من الکافرین خاتمه د کفر و نو پته لګي اعتبار خاتمه د پاره وکانه دا چې کوم د الله په علم کې من الکافرین بقوله وكان من الكافرين امدارنګ او بقوله عليه السلام تمسك ولشي په دې قول د پیغمبر علیه السلام السعيد من سعد في بطن امه نیکبخت هغه انسان دی چې کوم د پیدایش نه وړاندې د مور په خېټه کې نیکبخت شوی او شقي من شقي في بطن امه بدبخت هغه دی چې هغه د پیدایش نه وړاندې د مور په خېټه کې بدبخت لیکل شوی دا د حضرات تمسك اشار الى ابطال ذلك مصنف د دوی دغه کلام باطلی او فرمایي په دې لحاظ باندې هم ان شاء الله نشي په واسطه کوله کم چې دوی تمسک وکانه من الکافرین نو تاسو آلته تفسیر کې دا وایي چې کانه خدا ماضی سی غدا نو معنا دا چې ابلیس اگر چې ظاهری ایمان ښکارا کړو اگر چې د طاعات کول اگر چې د فرشتو په سب کې وكان من كان في علم الله من الكافرين الله تفته وجه دا کافر ظاهری خدای لګي د فرشتو ته مؤمن وي ټول ورته مؤمن وي ځکه دی خو ظاهر تکته وكان دا الله په علم کې د کافرانو او دویم بازي د الف په معنا د سوار سره څنګه تر اوسه پورې د په ایمان باندې ملبوس او دیتا د فرشتو په جماعت کې دغه ژوندۍ و د اعزاز د پاره نو سوار من الکافرین اوس د کافرانو نه وګرځي د فرشتو د سر نه ویستو
خو بهر کې دا حضرات فرمایي چې اعتبار د خاتمه مسله ده د خاتمه په بنیاد باندې ان شاء الله ویل شي د جواب کو سعید قد یشقی سعید چې کوم دی هغه کله بدبخت کیږي او بدبخت کله چې کوم دی سعید ګرځي شي حاصل دا دی چې دا ان شاء الله خاتمه په نظر باندې چې کوم دی پیوسته کول لازمي نه دي وجه دا چې دا خود الله فیصله دي یو سړی چې کوم دی مؤمن دی او الله جل جلاله داغه ایمان خوښ نه کی مرتد کی او کله چې کوم دی یو سړی کافر دی الله جل جلاله هغه ته د هدایت لار کولو کی ایمان او سعیدی ان الله جل جلاله داغه په شان ته فیصله بدل خاتمه نه مخکې دوستو ایس اعتبار نشته دی اگر چې خاتمه به اعتبار خو مقصد دا دی چې دا تبديل مخکې مرته شي خاتمه سره څنګه چې مخکې الحاق دی ان شاء الله نشي ویل نو خاتمه په اعتبار هم نشي ویل نو سعید قد یشقیا دا شقی ګرځي کې څنګه به ایرتد بعد الايمان مؤمن دی سعید اوس شقی شو نو دا خوسم کې دی نو بیا خوسم سره ان شاء الله وایا نو د خاتمه سمانا شو نعوذ بالله من ذلك ومدارنګ شقی قد يسعد یو سړی کافر دی هغه کله سعادت ته راشي به ایومنه بعد الكفر نو پته لګي په دې کې تغییر او تبديل راغلی په دې باندې اشکال پیدا کیږي چې سعید او شقی دا خو آثار دي د لپاره د اسعاد او د اشقاء او اسعاد او اشقاء دا نه دی مګر تکوین دی او تکوین خو د الله صفاتو او تاسو په دې سعید او شقید کې تغییر راوستو نو دا تغییر د په تکوین کې او دا تغییر د الله په صفات کې او لاندې د صفاتو کې وای چې د الله په صفاتو کې تغییر نه راځي اعتراض پیدا شو تاسو اوس دا خبر وکړه چې سعید کې تغییر راتلی شي شقاوت ته ختی شي او شقی کې تغییر راتلی شي سعادت ته ختی شي اعتراض پیدا شو چې هر کله تغییر په سعید او په شقی کې راځي دا خو آثار دي د لپاره د اشقاء او د اسعاد نو پته لګي تغییر برابرې په اسعاد او په اشقاء کې او دا اسعاد او اشقاء دا خو تکوین دی دا خو د الله صفت دی او تغییر برا شي په صفاتو د الله کې وړاندې لري تغییر په صفاتو کې نشي راتلی نو چې تغییر نشي راتلی په صفاتو کې نو په اشقاء او اسعاد کې نشي راتلی په سعید او په شقی کې نشي راتلی د جواب کې و تغییر سره حاصل د جواب دا دی چې مابین د اسعاد او د سعید کې د اشقاء او د شقی کې فرق دی سعید او شقی دا صفات د بندو د مکلف دي او د بنده صفاتو کې تغییر راتلی شي په خلاف د اسعاد او د اشقاء اسعاد او اشقاء دا تکوین دی او دا صفت د الله دی اسعاد اشقاء کې تغییر نشي راتلی ځکه دا تکوین د الله صفت دی او سعید او شقی د بنده د مکلف صفت دی په دې کې تغییر راتلی شي نو التغییر يكون على السعاده والشقاوه تغییر چې راځي په سعادت او شقاوت کې د دون الاسعاد والاشقاء وهما او د اسعاد او اشقاء من صفات الله تعالی دا تکوین د الله صفات وجدال ما ان الاسعاد تکوین السعاده اسعاد دا تکوین د سعادت د اسعاد نه سعادت حاصلېږي او اشقاء تکوین د شقاوت دی او طریقه دا چې ولا تغیر علی الله تعالی وعلى لا على صفاته الله جل جلاله د الله په صفاتو کې تغییر ناراضي لما مر من ان القديم لا يكون محل للحوادث ويوجد اولاد به کم ذات چې قدیم وي هغه محل د حوادث نه نو الله قدیم د محل د حوادث نه چې په دې کې تغییر راشي دا خو د مسالې بیان او اخیره کې اوس علامه خپل چې کم دی محاکمه کوي او فرمایي دا فریقین چې کم دوه نه ختی دي چې ان شاء الله وای او ان شاء الله ما وای وای دا نزاع لفظیه ده که حقیقت کې لک شانته دنه پکې سوچو کې نماز کې اختلاف نشته یو د بل خبره به ومني یو ورته وی چې کم د درې شلې ابل ورته وی نش پېته مزدوري بدل کوم چې کم د درې شلې روپیا به تعالی در کوم وی نه درې شلې خو نه شپېته روپیا به راکې د بل کس پکې راشي نه غوړه جوړه وکړه لکه ټیک د راکه دا درې شلې راکه هغه له ورکو د شپېته دي
داسې سیسته محاکمه وي د یو بل په مطلب نه یې پوه شوي دې فرمایي حق دا ده چې انه لا خلاف فی المعنى معنا کې اختلاف نشته د اختلاف صرف په لفظ کې دی لانه ان اريد بالایمان والسعاده ایمان او سعادت سره مراد ستا مجرد حصول المعنى صرف دغه معنا حصول وي چې تصدیق دی فهو حاصل فی الحال دا فی الحال حاصل دی چې په الحال حاصل دی نو به ان شاء الله سمانا شوه نبی د امام ابو حنیفه رحمه الله کلام ټیک دی او شافعی سے به بل چې تنه خلاف کوي نو خلاف دي صحیح نه دی ځکه ستا تصدیق خوشتي نو چې شتي نو به ته ان شاء الله سلام علیکم دویم احتمال و ان اريد او کمرات په ایمان سره دی چې ما ترتب عليه النجات چې توي انا مؤمن زما د ایمان نه مراد هغه دی چې په دې نجات مرتب شي تا د عذابونو او تکالیفونو خلاص کی والثمرات چې په دې ثمرات مرتب وي دا سي ایمان دا څوک ویلی شي چې زما ایمان کې داسې دی چې ما به یقینا خلاصي ما له به یقینا هغه ثمرات ملوي نو دا خو پته نه لګي نو په هو په مشیت الله نو کدا معنا کوي دا د الله په مشیت کې دی به اوس ان شاء الله په واسطه کولای شي چې امام شافعي صاحب کومه خبره کوي چې کړه به د نور له خلاف کار نه دی مشیت الله دا د الله مشیت کې د لا قطع بحصوله في الحال نو فمن قطع بالحصول سوچ قطعیت په حصول سره کوي چې زما تصدیق شتي لکه احناف خبره کوي نو اراد الاوله مراد اوله معنا ده ومن فوز الى مشیه او سوچ سپاری مشیت الله ته اراد ساری ده معنا مراد ده وفي ارسال الرسول حکمت ارسال الرسول دا چې کوم ده خبر مقدم ده او حکمت تنه مبتدا مؤخره مبتدا مؤخره شو د وجه د نکارت وی فرمای په ارسال الرسل انبیاء ولګلو کې حکمت د الله حکمت ندي دلته عنوان ذکر کړه رسول نو د شارح خیال او د ماتن خیال د وړاندې نه تاسو وی چې د نبی او د رسول په منځ کې دوی تساوی وي د نبی او د رسول منځ کې د ماتن او د شارح په خیال باندې تساوی ده نو ځکه د رسول عنوان ذکر کول داسې دی لکه د نبی عنوان ذکر کول او که چېرې عموم خصوص مطلق وی لکه د بعضې خیالو د پکار دا و چې دا عنوان په عام عنوان ذکر شوی چې نبی دی په ارسال النبیین به داسې پکار خو دلته د رسول ذکر کوي پته لګي د رسول او د نبیانو په منځ کې د دوی په خیال تساوي ده نو ځکه د رسول عنوان ذکر کوي ارسال الرسول د رسول وضاحت کې فرمای دا رسول جمع رسول دا د رسول جمع ده او دا فعول جمع شوی دی ففاعول سره علی فاعول دا ټکی راوته د من الرساله د پیغام نه راوته دی څوک د چا پیغام وړي نه غته رسول وي دی پیغمبر ته رسول ولی وي دا د رسالت نه راوته دی وهي سفاره العبد دا سفیر کېدل د بنده دی بین الله او بین ذوی الالباب چې ده واسطه شي استاد شي د الله او د عقلمند بندګانو په منځ کې انبیا داسي دا واسطه د الله په منځ کې او د عقلمند بندګانو په منځ کې ذوی الالباب نه احتراز د ماشومان او د لیوانونو لیوانی او معتو هغه په دې باندې سپوي نو دا استاد شو نزکه وته رسول ورته وي من خلیقته کم چې د الله مخلوقات دي صدا پر پیغمبر را لېږي ليزيح بها عللهم دا پر دې چې لري کې الله پاک د هغه مرزونه پیغمبر الله راولېږي چې د هغه مرزونه د دنیا لري کې د دنیا مرزونه سي قتل قتال دي دا نشي تماشي دي شرابونه دي دا خو چند کسان مزي کې او د نورو بربادي وي دا مرز دي الله پیغمبران راولېږي چې دا ظلمونه د خلکو نه لري ليزيح بها العلل علل ده هغوی لري کی چې کوم روحاني مرزونه دي عبادات او صحیح عقیده صحیح اعمال او توخی فيما قصرت عنه عقولهم ده کوم چې دا غوي عقلونه قاصر دي من مصالح الدنيا والاخره مصالح د دنیا او د اخرت دا توخی او چې کوم ته د دوی عقل لسیګو د دنیا خبرې دي الته انبیا باغې زور نه چي تخپل دکان چلایي کم سیس دکان واچو چې کوم دی خو هي ستاتبیت دی څوک به پیاز خرڅي څوک به ټماټر خرڅي څوک به کپڑے خرڅي دا د تدخی چې سیس خرڅي نو څنګه خرڅي طریقه درخی وقد عرفت معنى الرسول والنبي في صدر الكتاب
د خو صرف د رسالت معنا وکړه چې استازګرنې ته وایي او د رسول معنا یې اونه کړه چې کوم فعول دی. وایي دا معنا ولې نه کوي؟ وایي ځکه دا په ابتدا د کتاب کې مې ته ویلې وه چې انسان بعثه الله تعالی لتبلیغ المخلوقات، او چې څنګه تا معنا د رسول پیژندلې وه د نبي دې هم پیژندلې وه چې د دواړو په منځ کې چې کوم دی تساوي ده، نو ته اعتراض نشي کولی چې رسول معنا د ورسره د نبي معنا هم پکار ده. نو په ارسال د رسولو کې حکمتونه دي، معنا کې مصلحت، په دې کې مصلحت دی، وعاقبت حمیده، او په دې کې چې کوم دی ښایسته عاقبت دی. انبیا راشي نو تا انجام خبرې درښیي چې په دې کې خیر وي. وفي هذا اشاره الى ان الارسال واجب. په دې ټکي کې چې حکمت ذکر کړو، الله جل جلاله حکیم دی او په ارسال د رسولو کې حکمت، دغه حکمت ښکاره کول واجب دي. نو پته ولګېده چې د انبیاو رالېږل واجب، نو اشاره الى ان الارسال واجب. اعتراض پیدا شو چې تاسو په کتاب کې په دې باندې ښه چې کوم دی زور اچولی دی چې یا لا یجب علی الله، په الله خو څه شی واجب نه وي. نو دلته څنګه وایي چې رسول رالېږل په الله واجب شول؟ دې جواب کوي موږ چې وایو په ارسال د رسولو کې حکمت دی او دغه حکمت په تقاضا باندې د رسول لېږل واجب دي. د وجوب څه معنا؟ لا بمعنى دا معنا چې الوجوب علی الله تعالی، چې په الله واجب دي څنګه د معتزله او خیال موږ د دې تردید کوو. بل بمعنى، بلکې معنا دا ده ان قضیه الحکمت، فیصله د حکمت تقتضیه، تقاضا کوي چې رسول راولېږي. د حکمت فیصله دا د تقتضیه لما فيه، ځکه په دې کې من الحکم والمصالح، په دې کې حکمتونه دي، په دې کې مصلحتونه دي. نو دا تقاضا کوي چې پیغمبر راولېږي. د دې نظر متکلمین تعبیر کوي چې کوم دی وجوب بفضله، وجوب فضلی وسوي چې الله پاک په خپل احسان سره په خپل فضل سره داسې لازمي کړی چې درلېږي. او دغه معنا نه کوي چې کوم معتزله کوي چې وجوب علی الله. خانه موږ دا وی چې په ارسال د رسولو کې حکمتونه دي، په دې کې مصلحتونه دي. ممکن ته الله انبیا را لېږي، واقع ده چې الله انبیا را لېږلي دي. بعضې کسان د انبیاو نه انکار کوي چې د نبوت راتلګ او پیغمبر راتګ دا نشته. نو په هغوی باندې رد کوي، فرمایي ولیس بممتنع، او دا رالېږل د انبیاو دا ممتنع نه دي. کما زعمت السومنیه والبراهمه، څنګه چې ګمان د سومنیو دی. سومنیه دا قوم د هندوستان کې منسوب دی سومنات ته، دی بت دی یا چې کوم دی د ځای نوم دی. والبراهمه، براهمن ته دا منسوب دي چې کوم دی دا خلک انکار کوي چې پیغمبر راتلل دا د سره ممکن دي، ممتنع دي. او د ځان نه خپل یو وجوهات عقلیه برابر کړي، داسې وایي چې که پیغمبر راشي نو تاسو وایي چې هغې ته فرشته راځي. دا فرشته به چې کوم دی په صورت د جسم کې راځي یا په غیر جسم کې راځي. که په صورت د جسم کې راځي پکار ده چې ټولې وي، او که په غیر جسم کې راځي نو چې بلې نه دي، نو پیغمبر خو انسان دی، نو دی څنګه وي؟ او په هغه باندې اعتماد څه کولی شي چې دا ګنې فرشته ده، نو څنګه به د هغې نه اخذ کوی شي؟ نو علوم نه حاصلېږي د پیغمبر دپاره. دا د دوی خیالات دي. اهل حق وایي پیغمبر راتلل ممکن، واقع فرشته راځي، انساني شکل کې راتلی شي، ملکی شکل کې راتلی شي، او دا دواړه چې کوم دی ممکن دي، کوم چې د وحي مختلف صورتونه احادیثو کې ذکر دي. خو بهر کې دوی ورته ممتنع وایي. دا ممتنع دي لکه څنګه چې دوی ګمان دی. دویم د بعضې حضراتو خیال دا دی چې دا پیغمبر رالېږل دا ممتنع خو نه دي، ممکن دي. خو امکان په تساویو طرفین سره رالېږل او نه رالېږل دواړه برابر دي. تساویو طرفین رالېږل او نه رالېږل دواړه برابر دي. په داسې امکان خبره کوي، په دې برد کوي. ولا بممکن، دا څنګه چې ګینې ارسال د رسول دا ممکن دی، یستوي طرفاه، په دې کې طرفین ګینې برابر دي. کما ذهب الیه بعض المتکلمین، دا څنګه ده؟ بلکې جانب وقوع دا راجح دی او انبیا رالېږلي شوي دي. ثم اشار الى وقوع الارسال، وړاندې چې ماتن کوم مسائل ذکر کړي هغه مسائلو ته اجمالا د اشاره کوي. وړاندې ماتن ذکر کړي وقوع الارسال چې
الله پیغمبران را لګلی نو یوازې امکان نه بلکې دا ارسال او را لګل واقع دي. آداب ذکر کوي ماتن ارسل الله رسولنا دا واقع دي. دویم ته کې وفایدته د دې فائدہ به ذکر کوي چې انبیا دنیا ته رالیږي څه دپاره رالیږي نو ذکر کوي به چې دا مبشرین و منذرین دا فائدہ ده. دریم ذکر کوي و طریق ثبوته د نبوت اثبات به څنګه کوي طریق ثبوته نو طریق ثبوت چې کوم دغه به مخکې ذکر کوي چې وأيدهم بالمعجزات الناقصات الله ولا معجزه ورکی. اول خبر ذکر کوي وتعین بعض من ثبت رسالته او ذکر کوي په بعضی هغه چې دغه رسالت ثابت ده بعضی چې انبیا دغه نبوت ثابت ده هغه انبیا به تذکرہ کوي. نو دی فرمایي چې اول پیغمبر آدم و آخره محمد صلی الله علیه وسلم. اول پیغمبر آدم علیه السلام دی په منځ کې انبیا دور راغلي او آخري بیا چې کده نبی علیہ السلام دا خبرې ماته ذکر کړي. نو په قال به فرمایي وقد ارسل الله تعالى رسولا الله جل جلاله را لګلي دي انبیاء من البشر دا انبیاء را لګلي د خپل بشر وی لګلي دي ال البشر. لہذا دا عقیده دا ورټوس خبر ده چې انبیاء دا انسانان وی د قران د تصریحات او ثابت دي. د انبیاء د بشریت د انکار کول گمراهی ده. لأهل الإيمان مبشرين ومنذرين دا فائدہ ده صدا پاره لګي مبشر او منذر. نو مبشر د چا د پاره او منذر د چا د پاره نو مبشرین لأهل الإيمان ایمان ولو د پاره زیره ورکی وطاع بالجنه والثواب ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالنار او د یری چې کوم د کوم چې کافران دي او عصيان ولدي او یری بالنار والعقاب فارسل فعذاب نصر. لہذا انبیاء د حکمت د پاره دي او د حکمت د پاره ذکر علیږي چې دا خبره په عقل نه معلومي. نو ځکه الله انبیاء را ولېږل چې دا خبره است مما لا طریق للعقل الیه دې د پر لا د عقل نشته. لہذا په عقل دا معلومیږي. نو او بعضې کسان داسې دي چې هغه ډېر زیات ذهینان او هوښیار دي. هغوی په خپل عقل هم چې کوم دی خپل رب معلومولی شي. نو بیا د پیغمبر را لېږلو ته څه ضرورت دی؟ نو دی فرمایي داسې کسان چې هغه الله جل جلاله اعلی نه اعلی ذهینان پیدا کړي دي او د خپل عقل په تقاضا رب هم پېژني وحدانیت هم پېژني او ارسال د رسولو ته ضرورت نه پیدا کېږي. خو داسې کسان خو ډېر کم دي. چېرته دا نه نیمه به نور خو عام کدوان دي. نو ځکه الله پیغمبر را لېږي د عامو خلکو دپاره مما لا طریق للعقل الیه وان کان اگر چې دا حصول د دغه په عقل سره په بانظار دقیقه دا په ډېر باریک او نری چې کوم د نظرون باندې حاصلېږي لا تتيسر الا لواحد دا نه اساني مگر د یو کس دپاره بعد واحد پس د یو کس نه چېرته یو کس بعد کس به وي چې هغه به دومره جوور فکر وي چې هغه پې ځان ته رب وپېژني او مقصد ته ورسېږي. هر سړی خو داسې نه وي د چې نه و. نو ځکه الله انبیا را ولېږل مبشرین او منذرین.